صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، دانن اجتماع د یو لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد کې منعقد شوه. عزیزانو، زه کتا سو خیالو کوي ار سړی چې چرته ځي څه نه څه غرض لري، خو زما غرض د اجتماع ته راتلل هغه صرف او صرف د دغه خاورو سلام کولی چې دا کمې بهر پرتی دي. نور خدای گواه دی په دې خبره چې بل هیڅ غرض نه لرم، ځکه چې د مولانا عبدالرحمن جامی نه چا تپوس کو چې صاحب دنیا کې خدا هر چا په زړه کې څه نه څه خیالي، خو په دې مې پوه کړه چې ستا زړه کې څه خیال دی. نو هغه ورته ووایي چې بود در جهان، بود در جهان ہر کسے را خیال مرا ہست در دل خیال محمد، بود در جہاں ہر کسے را خیال مرا ہست در دل خیال محمد. دنیا کی دار چا څه نه څه خیال کوي. مولانا جامی ہوئے چې مرا هست در دل خیال محمد، زما په زړه کې والله العظیم چې خیال صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عزیزانو، دې اجتماع ته راتلل زما دغه خاورو سره تعلق پاتې شوه. دا خبره چې زه جبې نه لغوندې تیز یم، معافي غواړم. زما د جبې تیزي به ستاسو تقدس ته نقصان نه رسوي. زما تیزی به داسي لکه یو بل لوی درویش نن نه 300 کاله مخکې تیر شوی دی. هغه وایي چې نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، خپه نشي که مې نوم واغستو ستا. نوم داستا د بل اخلم ځان ته وایما، خپه نشي که مې نوم واغستو ستا. بیا که څه کمې زیاتې زمانه واقع کیږي، زه یم انسان شکم لرم بې شکم نه یما. بعضی شیخان صاحبان، صوفیہ حضرات مانا بخپئی یا بدوی
اړه کې دا خیالي چې دا بزرگان نه مني یا صوفیان نه مني یا اولیاء نه مني کنه جی کما دغه عقیده وه تخپل پوسټر بارو ګوره تا په عرس لیکلی دی عرس او د عرس ټکی علماو نه تپوس وکئ نو د دې خاورو د خاطره ما هر څه درګذر کړي پاتې شوه دا خبره چې بجلیګر مولا به د اجتماع ته راځي او که نه راځي په اشنغر کې داسې طاقت زه وینم نه چې د اجتماع نه ما بند ستا د اشنغر خانان ما په مخ اغوستي وو چې ځان ته څه وایي او په دې اشنغرې تر اوسه زه بند کړی نه یم ته کوم کوجای د شپې به راځم دې ځای ته د ورځې به راځم چې څه ټایم مې خوښه یي راځم به لاسم خلاص او تورم تیرم دا یاد لري پاتې شوه خبره د حقایقو حاجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک د تمام زندګۍ سټوري وګورئ چې دا په دې ټول ملک کې دغه شریعت دغه قرآن او دغه حدیث چې نن په پاکستان کې څومره رسوا او ذلیل دی دې قرآن او دې حدیث دپاره دې سړي څه نه دي داسې ده که نه ده د پیغمبر یو حدیث رهبانیت په اسلام کې شته نه لا رهبانیت فی الاسلام اور څه پرېږده او په یو کوټنۍ کې کښېنه دا په اسلام کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم رئیس د اولیاءو رئیس د پیغمبرانو د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه د مقام د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه د مقام شان ورشاه کشمیری رحمت الله علینا طالبانو په درس کې پوښتنه وکړه چې یا شیخ ما قولك فی علم غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عادت داو چې درس به په عربي کې کول نن عربي مونږ له ټکی نه راځي ټکی چې ځان ته څه وایي ته خو پنځمې نه شپږمه خبره ورسره وکړې محمد خان سے جماعت کې یو ملا لګیا و نو یو عرب راغی تقریر کوي نو ورته وایي چې یا شیخ فترکني لیس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مکه فترکني ساعه واحده نو دی ورته وایي چې چپ کړه چپ کړه اور تو یا شیخنا لا ادري اي شيء چپ کرو قلت لك فاتركني ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو انا لا ادري اي شيء چپ کرو دا زمونږ حال په مدینه منوره کې په سن 82 کې زه اوس عمرې ته تللی نن نه 3 کاله مخکې د مدینه منوره زمونږ د پاکستان سلور طالبان ول سلور اغي چایو چې چای وکړي نو اغي کې یو مصری مدرس شریکو پاغه چای وکړي دې طالبانو ما ته وی هغه طالبانو کې یو د کچرو د قاری صاحب زویو یو د بنو د مولانا صدر الشهید صاحب زویو یو د ډیرو د مولانا الہ الدین صاحب زویو یو د کوړی د مولانا شر علي شاه صاحب دی چای وکړي په خپل سټل کې او مصری مدرس هم پکې شریک دوی ما ته وی چې مولانا صاحب دنه مونږ ډیر تنګ دی وی چې لیس فی الپاکستان العالم
بل كلهم جهال. دی وایي چې پاکستان کې اډو مولا نشته، ټول جاهلان. دا مدرس ما ورته چیړ کوي ورسره یو خبره چې پته یې ولګي. نو د مولوي علاءالدین صاحب زوی ورته ووایي چې هغه لا صلات الا بفاتحة الکتاب کې چې ته کوم باسونه کې آ تپوس دنه و. نو مصری مدرس ما ته وایي چې ما قولك في هذا الحديث يا شيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما پښتو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ. و تاسو احناف چې احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام. او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه لولي. نو ما ته وایي چې فی هذه المسألة لیس معکم الدلیل. دې مسله کې تاسو سره دلیل نشته. ما ورته ویل چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. چا چې امام په سنیتو تړلو د امام قرات د قرات نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي. ما ته وایي قال ابن حجر پوهېږئ بزرګانو صاحبانو وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسا. مجاہدتی توئی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائے. زب 73 کے دی جیل نرالم انو بالا مانے کی او جولاو ما توی جی مولی سے خدای و قرآن تاو گورا دا گڑے وڑے پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو قمقلو مال کدا قال اللہ و قال رسول نمی بل سویلی زبد سڑی زوئی نہیں وینو دا وینی مال قال الرسول میں ویلے ویتصدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائے. لوی جہاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی دې ته لوی جهاد. نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویلو دغه پکې پرېږده که نه اسې د منځونو او دسونو خبرې کوه. مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي. د هغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته. وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم. دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک وي دا لیونی دی که څه بلا ده. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. دې ته مې دا نه پرېږدم. نو زما عزیزان ما تاغ مصری مدرس وی چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر وی چې دا حدیث ضعیف دی. ما لا تدري يا شيخ ما تدري. ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي
او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږې چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی لام په عربي لغت کې په 4 قسمه دی لای نفی دی لای نهی دی لای نفی جنس دی لای مشابه بلیسه دی ته په دې پوهېږې چې دا کم لام ما ته وایي ذهبت الی القواعد ته قواعدو ته لاړې ما د عربیت دنیا بې قواعدو اړ جوړېږي نه چاله چې قواعد نه ورځي هغې له عربي نه ورځي قواعدو څوک نه پوهېږي هغه په هغه ژبه نه پوهېږي بس غلی چای وڅکلی شوې ټول مجلس ختم شو چې بار ووتو رسخت شو دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خود تعالی ته واړه جنت درکړي مونږ خو دې وګټل دې بلا نه خو مونږ په درس کې اړو خبره نه شو مال بیا یو چای وکړي یو ټکی مې والا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو اوبه راوالې خو دی بیا راوغواړي بیا راوغواړي دې خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وایي داسې ډلې راوتې اوس هغه ډلو سره جنگ کولو دپاره به ملایکې راځي پیریان به راځي دیوان به راځي او که نه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی د دې حفاظت به ته کوې ووایئ تاسو څوک به کوي د دې حفاظت به تاسو کوئ دا د پیریانو او د دیوانو کار نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو یو لویه ډله کوته کې ورسره دي او ډنډې ورسره دي حرم ته ورله ورته یې ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي خو دې دومره خلکو سره خو زه باس نشم کولی تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کئ چې زه هغه سره باس وکم وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره باس وکړه امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي ویل خلاصه شوه خبره ویلی امام صاحب څادر په اوږه واچولو روان شو هغې ورته ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته په دې پوه شوئ داسې داسې مه کېږئ تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته ولې یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه د ده بیلات زمونږ بیلات نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ که نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت اک باقي کټوله دنیا دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد